أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 109. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. دې آیاتونو مخکې موسی علیه السلام د نبوت دعوه وکړله چې انی رسول من رب العالمین، چې زه د رب العالمین د طرف نه استازی را لېږلی شوی یم. بیا ابتدا مطالبه وکړله موسی علیه السلام چې فارسل معي الى بني اسرائیل، چې دا بني اسرائیل زما سره پرېږده چې خپل وطني اصلي یعنی شام ته لاړ شي، د مصر نه شام ته لاړ شي. شام د دې وطني اصلي دی د یوسف علیه السلام په زمانه کې، د یوسف علیه السلام په بادشاهۍ کې چې هغه د مصر بادشاه په هغه وخت کې بني اسرائیل د شام نه راغلي مصر ته هجرت کړي. ابراهیم علیه السلام د دین کو د عراق نه هجرت کړي او شام ته، او بیا یوسف علیه السلام چې کله د مصر بادشاه شو نو بني اسرائیل هجرت وکړو د شام نه مصر ته. نو مصر کې بیا د یوسف علیه السلام نه راواخلي تر موسی علیه السلام زمانه پورې، په دې کې تقریبا 400 کاله تیر شي. نو دې د بني اسرائیل چې دا د قبطیانو د فرعون د دې چې کوم د غلامانو چې کوم سخت کارونو په دې باندې به کول. نو دا مطالبه د حضرت موسی علیه السلام وکړله چې زما سره د بني اسرائیل پرېږده چې خپل وطني اصلي ته لاړ شي. فرعون چې کله دا خبره واورېده چې د پیغمبرۍ دعوه وکړله نو ورته په خپل پیغمبرۍ باندې دلیل راوړه، معجزات موږ ته وښیه. موسی علیه السلام ورته 2 معجزې وښولې. یو د مار هغه د عصا هغه د امسا هغه چې امسا یې ورلړه کړه د هغې نه اژدها جوړه شوه. دویمه لاس چې کوم دی په ترخ کې کېښودو هغې چې راوکاږو د نور په شانتې ځلېدو. دا 2 قسمه معجزې د موسی علیه السلام فرعون ته وښودلې. چې کله فرعون دا معجزې ولیدلې نو دی عاجزه شو چې دا خورشا پیغمبر دی، پوه شو چې دا پیغمبر دی، پته وته چې دا پیغمبر دی. خو د موسی علیه السلام د خرابولو دپاره او دغه د بد ښکاره کولو دپاره نور تدبیرونه چلول دي شروع کړو.
زګه او دا د څه دپاره د ته پته و چې دا موسی علیه السلام پیغمبر دی خو که ده ته پیغمبر وي نو د هغه بادشاهي تلله هغه دړی وړی کېدله نو د خپلې بادشاهۍ بچ کولو دپاره فرعون چې کوم دی خپل ملګري راوغوښتل ورته ویل چې دا خو لوی جادوګر دی موسی علیه السلام دا خو لوی ساحر دی جادوګر دی نو لومبی دا خبره فرعون وکړله چې دا موسی علیه السلام جادوګر دی او بیا چې د فرعون کوم مشران کسان وو د چې کوم خاص کسانو نو هغوی هم دا خبره وکړله چې دا موسی علیه السلام نعوذ بالله دا جادوګر دی نو ورته وی چې اوس به څه کوو نو ټولو میټینګ وکړو چې اوس به داسې وکړو چې د جادو مقابله په جادو باندې کېږي جادوګر به راغونډ کړو نو په ټولو ښارونو کې په دغه دور کې په مصر کې د جادو ډېر لوی زور و کالجونه یونیورسټۍ سکولونه دا ټول د جادو نه ډک وو جادو پکې ښودل کېدو او ماهرین استادانو پکې ډېر تیز جادو په مصر کې مصر او بنګال دا په جادو کې ډېر مشهور ډېر تیز جادوګر زه قرآن مجید وي وجاءوا بسحر عظیم دی رالل په لوی سحر سره چې قرآن یو څیز ته لوی ووي نو یقینا چې دا لوی سي نو دغلته جادو ډېر زیات و نو دوی مشوره وکړله چې جادوګر راغونډ کړي نو جادوګر یې راغونډ کړو او د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره راووتل دې آیاتونو کې دغه ټوله واقعه ذکر کېږي دا بیا ته ټیم په ټیم باندې وایم نو قال الملأ نو وویل هغه غټانو من قوم فرعون د قوم د فرعون نه خو د دې غټانو نه مخکې ډومبې د فرعون دا خبره وکړه چې د موسی علیه السلام ډېر ماهر جادوګر دی ځکه دا ماریم په جادو باندې جوړ کو او دا لاس نه دا پړکا د نور په شان دا لاس چې د نور په شان د پړکېدو نو دا د جادو په زور سره دا خبره لومبې فرعون وکړله دویم نمبر کې د قوم چې کوم غټان خلک وغي دا خبره وکړه قال الملأ نو وویل هغه سردارانو من قوم فرعون د قوم د فرعون ان هذا چې بېشکه دا لساحر د موسی علیه السلام لساحر خامخا جادوګر دی علیم پوخه لساحر علیم دا پوخه جادوګر دی ماهر جادوګر دی لوی جادوګر دی دا ان هذا بشک دا لساحر علیم ماهر جادوګر دی یریدو نو فرعون سو چې څه غواړي دی یریدو بدی غواړي د موسی علیه السلام غواړي ان یخرجکم دا چې وباسي تاسو لره د خلکو ته خطاب کو چې د موسی علیه السلام د خپل جادو په زور سره تاسو مونږ او تاسو د قبطیان دا د ښار د مصر نه استل غواړي او په دې ټول سلطنت باندې په خپله قبضه کول غواړي په دې ملک باندې په خپله قبضه کول غواړي نو یریدو دا موسی علیه السلام غواړي دا خبره چا وکړه فرعون یریدو دا موسی علیه السلام غواړي ان یخرجکم دا چې وباسي تاسو لره قبطیانو لره من ارضکم ستاسو د ځمکې نه فماذا تأمرون نو څه مشوره ده ستاسو په دې خبره کې څه مشوره څه وکړو د سره خپل قوم راجمع کو هغې ته یې چې د جادو په زور سره د موسی علیه السلام تاسو د خپل خاورې نه ایستل غواړي او دا خوره بني اسرائیلو ته حواله کول غواړي او په خپله بدي باندې بادشاهي کول غواړي نو د دې باره کې ستاسو څه مشوره ده قالو نو قوم قبطیانو ووی د موسی علیه السلام د فرعون چې کوم قوم هغې ورته ووی قالو هغې وویل ارجه مهلت ورکړه ده ته موسی علیه السلام ته و اخاه او د موسی علیه السلام رور ته موسی علیه السلام سره فورا مقابله مه کوه ده ته د مقابلې دپاره مهلت ورکړه او د ده چې کوم ورور دی هارون علیه السلام هغه ته مهلت ورکړه دې دواړو ته ټیم مقرر کړه د هغې نه وروسته موږ جادوګر راغونډ کړو مقابله او بیا وکړو چې د جادو لوی دی او زموږ د جادوګرو جادو لوی دی الاعوذ بالله قالو نو وویل د غټانو ارجه چې ایثار که ده لره د موسی علیه السلام نه مهلت ورکړه د موسی علیه السلام ته و اخاهو د ورور ته و ارسل او الیگا فی المدائن په ښارونو کې حاشرین جمع کوونکي جادوګرو لره چې کوم ماهرین جادوګر دي چې په هر ښار کې هغه راغونډ کړي ځکه په مصر کې تاسو ته ما ووایي چې جادو به ښودلی کېدو په سکولونو یونیورسټو کالجونو کې ماهرین استادانو پسې کسان ولیږل چې دوی راولي د موسی علیه السلام مقابله وکړي و ارسل او الیگا فی المدائن په ښارونو کې حاشرین جمع کوونکي جادوګرو لره چې جادوګر را جمع کړي یأتوکا چې راولي تا ته یأتوکا چې جادوګر راولي تا ته بکل ساحر هر یو جادوګر علیم پوخه
هر پوخه جادوګر د خارون نه راغون کی او هغه راولي. که دلته کې چې مثال په تور د ضلع په سطح باندې یا چې کوم د صوبې په سطح باندې میچي نو په هغې کې ټیټ ټیټ کلاړیان وګوري، ماهرین کلاړیان وګوري، هغه به راغون کي چې دوی د بل ټیم سره وجنګي او دوی فتح وکړي، دوی دا میچ وګټي. نو دقه شان دي په دې ښارونو کې وګرځي، ماهرین چې کوم استادان دي هغه جادوګر راغونه کوي او چې هغې راشي ماهرین جادوګر موسی علیه السلام سره مقابله وکړي. یا اتوکه چې راولي تا ته دا جادوګر چې راولي تا ته بكل ساحر علیم، هر ماهر جادوګر تا ته راولي. نو موسی علیه السلام فرعون چې کوم دي کسان پرکړل او چې کوم ماهرین استادانو نو دی چې کوم دی راوستل، هغې تعداد مختلف دی، تاریخ لیکلی دی، مورخینو لیکلی دی. قرآن او حدیث د هغې تذکره نه ده کړې چې دا څومره وو، خو تاریخي روایتو کې راځي چې د 900 نه راواخلې تر 3 لاکو پورې جادوګر. او تفسیر ابن کثیر 72,000 جادوګر هغې لیکلي چې دی راغونډ کړي وو د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره. 72,000 جادوګر دی راغونډ کړل. وجاء السحرة، رال الجادوګر فرعون ته، قالو دی جادوګرو دی فرعون ته ووی ان لنا لاجرا، بېشکه زمونږ دپاره به خامخا اجر وي. ځکه دنیادار سړی چې کله د دنیا کار کوي دی خامخا اجر غواړي، پیسه غواړي، دیاړي غواړي خپله. او الله والا خلک چې هغې چې کله د الله کار کوي نو هغې د خلکو نه دیاړي نه غواړي. ان اجري الا علی الله. هر پیغمبر دا خبره کړې وه چې ای زما کومه زه ستاسو نه څه نه غواړم، څه اجرت ترنه نه غواړم، زما اجرت او زما اجر زما په الله باندې دی، الله به ماله راکړي. نو موسی علیه السلام وایي چې په دې باندې زه د بل چا نه څه نه غواړم، الله به راله راکړي. او جادوګرو مطالبه وکړله، قالو جادوګرو ووایي ان لنا، بېشکه زموږ دپاره به خامخا اجرا اجر وي. په دې کې دې طرف ته هم اشاره ده چې بعضې خلک جادوګرو له ځي مونږ له څه تعویض ماویز وکړئ او مونږ له چې کوم دی دا شی وګورئ هغه شی وګورئ، هغوی په خپله محتاج دي. خو چې جادوګر دی هر څه کولی شوې نو ځان نه به یې د پاڼو نه چې کوم دی پیسې جوړې کړې وې که نه، د فرعون نه بیا سره مطالبه کوله، د ګټو نه به یې ځان له سره جوړ کړي وو که نه. ماهرین جادوګر د مصر جادوګر دا مشهور چې قرآن ته استموي چې قرآن ورته وایي چې وجاءوا بسحر عظیم، الله وایي دی په مضبوط جادو سره رالل، په لوی جادو سره. نو دومره لوی جادوګر او هغې فرعون ته محتاج وي مونږ له خامخا پیسې راکئ. نو که دې چېرته کې ځان له د ګټو نه پیسې جوړول شي ځان له به یې جوړه کړې وې که. قالو نو د جادوګر وي ان لنا بېشکه خامخا به زمونږ دپاره وي ان لنا بېشکه خامخا به زمونږ دپاره لاجرا اجر وي ان كنا نحن الغالبین، کو چېرې مونږ غالب شو په حضرت موسی علیه السلام باندې، کو چېرې مونږ درله دا ګټه وکړله او مونږ درله دا چې کوم دی د موسی علیه السلام نه دا لبه وګټله، زمونږ جادو پې زورور شو نو بیا مونږ له خامخا اجر راکئ. نو فرعون ورته څه وویل؟ قاله فرعون وویل نعم، او اجر به خامخا در کوم او یو بل څیز به درله سیوا هم در کوم. هغه کوم څیز دی؟ وانکم بېشکه تاسو به خامخا لمن المقربین، زما د خاصو خلکو نه شئ، وزیران به ځان سره ولګوم، پیسې به هم درکمه او که دا جنګ خو راله وګټو، دا مقابله خو راله وګټله، زما د خاصو خلکو نه به زما وزیران به هم شئ، پیسې به درله هم درکړم. قالو نو د جادوګرو وویل یا موسی، ای موسی علیه السلام، اما ان تلقیا، یا تخپله امسا ور وغورځوه، و اما ان نکونه، یا به شو مونږ غورځوونکي، اما ان نکونه، یا به شو نحن الملقین، مونږ غورځوونکي امساګانو او رسول را. نو دی حضرت موسی علیه السلام جادوګر راغونډ شو، دا 900 نه راواخلي تر 3 لاکه پورې، او بعضې مفسرینو 72 لاک چې کوم دی لیکلي، تفسیر ابن کثیر وغیره. او دی هر یو سره یو لاټي یا یو رسۍ دی چې کوم دی راوړی. میدان جوړ شو، موسی علیه السلام له مهلت ورشو، په دغې مهلت کې ټیم یې ورسره کېښودو چې د اختر په ورځ باندې به مقابله کېږي. د اختر ورځ یې دې لپاره مقرر کړله چې ټول خلک اوزګار وي او ټول خلک د تماشې دپاره راشي. موسی علیه السلام ورته وویل ټیک ده. د اختر ورځ یې مقرر کړله او د اختر په ورځ کې بیا د چاش ټیم، د ساخت چې کوم وخت دی دغه ټیم یې مقرر کړو چې په دغه ټیم کې ټول خلک اوزګار وي، نه ډوډۍ فکر وي نه د چای فکر وي،
او نه په چا باندې نا وخت کېږي بلکې وختي ټیم دی نو ډېر وختي مقرر نه کو او ډېر نا وخت ټیم مقرر نه کو دا ټیم مقرر شو جادوګر رالل چې کله دا جادوګر رالل تفسیر ابن کثیر لیکل چې 72000 جادوګر او دی ار یو ځان سره رسای او یو لاټي لخته کوم دی راوړی میدان ولګېدو حضرت موسی علیه السلام ولاړ دی او جادوګر ولاړ نو دی جادوګرو حضرت موسی علیه السلام ته وی چې اے موسی علیه السلام تا ته مونږ اختیار درکړی دی کو ته خپل امسا ډومبې غورځې یا مونږ وغورځو دا اختیار ستا دی نو دا خبره ځکه کوله چې د جادوګرو په دې خپل جادو باندې کلک یقینو چې زموږ نه غټ جادوګر په دنیا کې نشته دی نو دې زموږ مقابله نشي کولی ځکه په اطمینان سره دا خبره وکړه چې کو ته خپل ډومبې غورځې که مونږ یې وغورځو ډېر په مضبوط انداز کې دا خبره وکړه او تفسیر ابن کثیر بله یوه خبره لیکلې ده هغه وی د جادوګر دلته کې د حضرت موسی علیه السلام ادب وکړو دی چې یا موسی علیه السلام اختیار یې وله ورکړو چې تاسو غورځوئ دا امسا خپله او که مونږ د خپل امسا ور وغورځو دلته کې ادب د حضرت موسی علیه السلام وګو هغه ادب الله ته خوښ شو هغه ټولو جادوګرو ته الله هدایت نصیب وروستو را روان دي الله په زور په سجده باندې ور وغورځول او د الله نورانیت د الله د طرفه نورانیت راغی او دومره ډېر راغی چې د هغې د وجې نه دوی په خپله په سجده باندې پرېوتل او یې فرمایل چې قالو آمنا برب موسی و هارون قالو آمنا برب موسی و هارون مونږ د حضرت موسی او د هارون السلام په رب باندې ایمان راوړو نو دغه ټول جادوګر چې کوم دی راغونډ شو د اختر ورځ ده او دغه 72000 جادوګر دي موسی علیه السلام ته وفرمایل وي تاسو د خپله عصا خپل پړي او خپل چې کوم دی امساګانې د ورلړه کوي موسی علیه السلام لدی اختیار ورکو موسی علیه السلام تاسو خپل جادو وښایئ اوس دلته کې اعتراض واردېږي چې جادو یو حرام شی دی موسی علیه السلام د حرام شي اجازت ولې ورکړو دلته کې موسی علیه السلام د حق ظاهرولو دپاره او دویمه خبره ده چې جادوګر دوه خبرې کړي دي دی نه دي ویلي چې موږ خپل جادو ظاهر کړو ظاهري نه کړو خو دا خبره یې کړله چې ته ډومبې غورځئ که مونږ ډومبې ور وګرځو موسی علیه السلام پکې دا خبره اختیار کړه چې تاسو د خپل څیزونه ډومبې ور وغورځوئ ځکه د حضرت موسی علیه السلام په خپل معجزه باندې کلک یقینو چې دا خو 72000 دي که 72 لاک هم شي که نه نو د الله معجزې ته دا نشي ټینګېدل نو دې 72000 جادوګرو خپل رسۍ چې کوم دی ور وغورځول چې ور ویې غورځولې دي د خلکو په سترګو باندې قرآن مجید کې وروستو را روان دي په سترګو باندې جادو نو هغه خلکو ته ړکېدې غونده کې ښکارېدې چې دا ړکېږي را ړکېږي او تفسیرونو مفسرینو لیکلي دي چې موسی علیه السلام خپله عصا ورلړه کړله که نه او هغې دا یوه جامه داسې اوچته کړله دا څومره 72000 عصاګانې او دغه رنګې 72000 پړي وغیره دا ټولې په یو خړپ کې چې کوم دی تېر کړه تلقف په اسانۍ سره لکه الوا چې سړی تېري تلقف هغه سیستم چې ډېر په اسانۍ سره تېرېږي نو الوا ډېره په اسانۍ سره تېرېږي نو ویده سې تېر کړه سړی چې الوا تېري اړه بویه پې نه شو او بیا فرعون طرف ته بره باندې وکتل هغه چې یا موسی ایمان راوړم بس دا رانه کلاره وروستو را روان دي قالو د جادوګرو ووایي یا موسی ای موسی السلام اما ان تلقیا یا ته خپله عصا ور وغورځوه و اما ان نکون نحن الملقین یا به شو مونږ غورځوونکي خپلو عصاګانو لره او خپلو پړو لره قال موسی علیه السلام وفرمیل القو تاسو وغورځوئ فلما پس هر کله القو چې وغورځولې فلما پس هر کله القو چې دوی وغورځولې خپلې عصاګانې سحرو نو دوی جادو کو د جادوګرو اعین الناس په سترګو د خلکو باندې واسترهبو او دوی ویرول هم د خلکو لره د خلکو په سترګو باندې جادو وکړو او د خلک یې ویرول چې دا ماران او لړمانان دا ماران دي او دا چې کوم دی اژدهاګانې دي واسترهبو او دوی ویرول هم د خلکو لره وجاءو او دوی راغلي وو بسحر عظیم په لوی سحر سره لوی ساحران راغلي و اوحینا الله فرمای مونږ وحی وکړله الی موسی علیه السلام ته ان القی دا چې وغورځوه عصاک خپل عصا لره نو موسی علیه السلام خپل عصا خپل امسا ورلړه کړله نو فاذا هي پس ناګهانه هغه تلقف هغې عصا هغې همسا هغې اجدها تلقف په اسانۍ سره یې تېر کړه ما هغه څو یافکون چې دوی جوړول او جادو یې پې کو په کوم څیزونو باندې چې دوی جادو کو جوړ کړي وو هغه عصاګانې او رسۍ هغه ډېر په اسانۍ سره موسی علیه السلام هغې اجدها تېر کړه
فوقع الحق پس ظاهر شو حق وبطلا او پیل شو ما هغه څه کانو یعملون چې دوی کول دې چې کوم جادو کوو هغه جادو پیل شو او حق د موسی علیه السلام معجزه هغه غالبه شوله فغلبوا پس دوی مغلوب شو دا فرعون او د فرعون مرګري او جادوګران ټول مغلوب شو هنالک دغه ځای کې وانقلبوا دوی واپس شو صاغرین ذلیل او شرمېدلي دي چې کوم دی واپس شو والقي او غرزول شو السحرة دا جادوګر ساجدین سجده کوونکي دی په سجده باندې په غرزول شو په زوره وی دا الله نورانیت دومره په جلال او دومره په تیزه سره راغی چې دیغه برداشت نه کړ دی به اختیار په سجده باندې الله ته پریوت وی دا د ادب د وجه ادب اوچت چیز دی صحابو کې ادب او طلب نو چې کله به ادب نو الله د کم زین کم زیاته اصل دومره ادب په صحابو کې چې نبی علیه السلام یو خبر او فرمایله چې د دې کار تاسو ته پته ده نغی ته پته خو دغه باوجود به الله او د الله پیغمبر خپويږي نو بیا به نبی علیه السلام سوال وکړو بیا به صحابه وي الله د الله پیغمبر خپويږي نو چې په دریمه بیره به نبی علیه السلام سوال وکړو نو چې چاله به خبره ورتله نو او به ویله ډیر په ادب سره چې د صحابه خپل आवाज د نبی علیه السلام د आवाज نه اوچت کړي نو ادب اوچت چیز دی نو د ادب د وجنه الله دې جادوګر ته هدایت نصیب والقي او غرزول شو السحرة دا جادوګر ساجدین سجده کوونکی په سجده باندې پریوتل قالو د جادوګر وی آمنا من ایمان راوړی دی برب العالمین پر رب د عالمونو باندې په هغه رب ایمان راوړل چې هغه د ټولو عالمونو رب دی د ټولو عالمونو پالون کې دی نو فرعون زړه کې وی چې دا چې ماته ویني جادوګر خبره خو واضحه کړله رب موسی و هارون ځکه فرعون هو انا ربکم الاعلى کان زه ټول لوی رب ما نو جادوګر خبره د شي واضحه کړه چې شفونه کړ شمتالي وي قالو جادوګر آمنا من ایمان راولې برب العالمین پر رب د عالمونو باندې حکم ربو رب موسی و هارون پر رب د موسی او د هارون علیه السلام نو تش رب د موسی اومونه وي ځکه چې د موسی علیه السلام د فرعون په کور کې تربیت مون دی نو تش موسی علیه السلام ونه وي ځکه موسی علیه السلام وي او د خلکو ذهن فرعون طرف تتلو چې یاره دا فرعون هم د خدای دعوه کوي او ځکه فرعون هم چې د ما یاد ځکه چې موسی علیه السلام هم را کړی دی نو تش موسی علیه السلام ونه وي رب موسی پر رب د موسی و هارون او پر رب د هارون علیه السلام مونږ ایمان راوړی قال فرعون اول فرعون آمنتم آیا تاسو ایمان راوړو به په د باندې یعنی په موسی علیه السلام باندې قبل مخکې د دینه ان اذن لكم چې ما اجازه درکړو تاسو ته د دې خبره نه مخکې چې ما اجازه نه درکړو تاسو ایمان راوړو ان هذا بشک دا لمکر یو چل ولو مکرتموه چې تاسو مکر وکړو لمکر دا یو مکر یو چل ولو مکرتموه چې تاسو مکر وکړو فی المدینه په ښار کې چې کله جادوګر ایمان راوړو ځکه جادوګر خو پوه شو دا پیغمبر معجزه ده دا جادو نشي کېدلی ځکه چې هر سړی خپل فن والا پیژني استاد پیژني مصری پیژني او دغه رنګ جادوګر پیژني چې هر شی ولا خړپ کړه کنه هغه پوه دا جادو نه دا معجزه ده نو ایمان راوړو چې کله ایمان راوړو نو فرعون سره نور خبره بیا ونه نو فرعون وی دا تاسو منځ کې صلاح وي دا تاسو ټول یو جادوګر یې دا تاسو استاد یې تاسو شاګردان یې نو تاسو د خپل استاد نه ملامت کوو زما حکومت ته چل جوړ کړی دی نو تاسو د خپل ځان چې کم دی لاندې راوست بیا نه منل حالانکه پته فرعون ته او د خپل بادشاہي د وجنه ان هذا بشک دا لمکر یو مکرتموه تاسو مکر وکدا فی المدینه په دې ښار کې لتخرجوا د پاره دې تاسو وباسه منها د دې ښار نه اهلها د دې اهل سوقو بنی اسرائیل نو د دې اهل چې کوم دي قبطیان د فرعون چې کوم خلکو مطلب د فرعون دا چې تاسو دا چل ول د دې لپاره وګو چې د دې مصر نه د فرعون او د فرعون چې کوم اهلکار دي دا د مصر نه وباسه دي لپاره خدا کار وکړو فسوف تعلمون پس زر د تاسو په شي او څنګه په شي لا اقطعنا فرعون وي زب خامخا کټ کما ايديكم لا سنستاسو وارجلكم او خپيس تاسو من خلاف غډوډ جادوګر ته تاسو د سینه پرې دما تاسو لا سونه او خپې بغاډ وټ پرې کما بیا هم په سولې کما د څه نه پرې دما تاسو چل ول کړی دی
لأقطعن ز بخامخا پرېږم ایدیکم لاسونه ستاسو وارجلکم او خپې ستاسو من خلاف ګډوډ ثم لأصلبنکم بیا به زه خامخا په سولی کړم تاسو لره اجمعین تاسو ټول لره. قالو جادوګر ورته ووایي انا الی ربنا بېشکه مونږ خپل رب طرف ته منقلبون ګرځېدونکي یو. ستا د سولی کولو نه ستاسو د لاسو د خپو نه دې نه یېرېږو. تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې تقریبا 72 کسان دا چې کوم لوی لوی سردارانو د جادوګرو چې کوم لوی لوی جادوګرو هغه چې کوم دی په دقه مرګ باندې شهیدان کړي او دې ته چې کله د فرعون دا خبره وکړه الله دې د جنت مخامخ زړه اطمینان ورته راغی چې که ته د دنیا د زندګي زموږ ختم شي د جنت اعلی درجې زندګي به راته میلو شي. وما تنقمو او نه بد ګڼې زموږ دا خبر وما تنقمو او ته به بد نه ګڼې منا زموږ دا خبره الا مگر ان آمنا دا چې موږ ایمان راوړی دی بآیات ربنا د خپل رب په آیاتونو باندې لما جاءتنا هر کله چې آیاتونه رالل موږ ته تر غوندې دا خبره بده مه ګڼه. موږ په خپل رب ایمان راوړی دی او د رب هغه واضح نشانات موږ د ښکاره شو. ربنا بیا دعا کړې دغه ټیم کې ښه چې کله شهیدان کول د هغې نه وړاندې اگر چې بعضې مفسرین وي چې نه دي شهیدان کړي خو اکثر مفسرین وي چې دی شهیدان کړي دي. ربنا ای رب زمونږه افرغ راتوی کړې په مونږ باندې افرغ راتوی کې علینا په مونږ باندې صبرن صبر وتوفنا او مونږ وفات کړي مسلمین په حالت د اسلام کې. دغه ټیم کې دعا هم کړې چې اسانه د سخت نه چې کوم دی مثال په طور خاتمه مو چې په کفر باندې ونشي دغه ټیم کې د الله نه دعا کړه چې الله پاکه په مونږ باندې صبر راتوي کې او مونږ وفات کې هم مسلمانان مو وفات کې په حالت د ایمان کې وفات کې. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.